غلام خان چې یو حکومت د اهلی نغوی ټولې پالیسۍ بغلطي هغه کوئی اقتصادي پالیسي ده او هغه د اندرونی پالیسي ده د لا اینډ آرډر ده او کو خارجه پالیسي ده خارجه کې خو اوس داسې کشمکش راغلی چې مخکې موږ داسې نه لیدلی لکه څنګه نو بعضې داسې ملکونه چې د هغوی سره زموږ یو داسې روایات او داسې نزاکت و چې نزدېکت و چې نن هغوی سره او د خاص کر د فورن منسټر چې کوم بیانات ورکړل دا مناسب نو خو څه خبره مو ونه په هغه چینل انډایرکټ چینلز کې هغې باندې خبرې کول پکار او دا داسې پبلکلی هغه کول موږ ته مناسب نه ښکاري بالکل دې وخت کې پاکستان ته پکار دی چې یو خپله یو پالیسي داسې جوړه کړي چې هغه انډیپینډنټ پالیسي چې د خپل مفادات مونږ هغه کولی شو اوسه پورې خو مونږ چې چا باندې اخوا دېخوا هغه کول نو سو مقصد خو مونږ حاصل تاسو سعودي هغه چې کوم قرض او اوس چې هغې دغه کړی واپس کړی دی هغې ته اشاره کوئ په هغې باندې لکه د شاه محمود قریشي چې کوم بیانات یې هغه وایي نو دغه یو دغه حصه او مونږ دې وخت کې ولې یو بلاک یا بل بلاک کې ځان هغه کړو مونږ خو له پکار دې ته چې پاکستان لپاره افغانستان ډېر اهم دی او که مونږ داسې په هغې کې لاړو دې بلاکونو کې نو افغانستان بیا هغه شانتې مونږ کردار نشو ادا کولی چې کوم په دې وخت کې پکار دی دغه د لویې جرګې حوالې سره تاسو د قیدیانو د کوم د آزادولو دغه 4,000 چې کوم پاتې دي 400 دي او مخکې د هغې نه ډېر زیات قیدیان دغه شوي دي آزاد شوي دي اوس پکې اشرف غني د لویې جرګې د رابللو د هغې لپاره نو په دې باندې ستاسو څه نظر دی ما خو په دې مخکې بیان ورکړو او اوس هم وایم چې نن نه شروع ده لویه جرګه 3 ورځې به وي او همدې لپاره یې راغوښتې ده نو زموږ دا مقصد دی چې دا اوس ماضیه کې چې کوم حالات وو هغې ته ګورو نو بیا خو حل جوړېږي نه یا اوس چې کوم صورت حال دی مستقبل ته کتل پکار دي او مستقبل لپاره د امن کوششونه پکار دي نو داسې یو لاره اختیارول پکار دي چې په دوحه کې مذاکرات چې دی د هغې ابتدا وشي د هغې ابتدا وشي ښه او بله دا چې تاسو وایئ چې اپوزیشن دې دلته د پاکستان داخلي چې کومه مسله ده تاسو یو خبره دا وکړه چې اپوزیشن دې خپل صحیح کردار ولوبوي او په هیواد کې دې دوباره دغه وشي انتخابات وشي نو که د دغې لږ وضاحت وکړئ دغه دوه غوښتنې د اپوزیشن په حواله باندې او ورسره د نوي انتخاباتو غوښتنه تاسو ولیکئ دا د قوم توقعات دي قوم دا غواړي چې اپوزیشن دی چونکې موجوده حکومت نه بیزاره دي هغوی دا غواړي چې اپوزیشن د خپل یو کردار ادا کړي او چې هغوی پریشر واچي نو خامخا ملک کې به صورتحال لږ قابو کې شي او په دې ملک کې انتخابات کېدي شي نو موږ غواړو چې د هغې لپاره اپوزیشن دی د عوامو اواز جوړ شي او د هغې لپاره دی یو صحیح رهنمایي وکړي کو په هغې کې جلسې جلوسي هر قسم هغې د هغې لپاره کوشش کول پکار دي نوې انتخابات که کېږي اخري پوښتنه بس نو په هغې کې تاسو وختي دا خبره وکړه چې دا حکومت چا راوستلی دی نو هغې ته هم پکار دی چې اوس د دې حالاتو نه باندې پوه شي چې دا دغه دی نو په هغې تناظر کې تاسو څه ګڼئ چې لکه که نوې انتخابات کېږي نو هغه به آیا شفاف وي که بیا به هغه شان وي ما په هغې کې وایي چې الکټرال ریفارم هم د هغې نه مخکې پکار دي او د هغې لپاره کوشش دا پکار دی چې اختیارات الیکشن کمیشن ته مکمل ملو شي او د هغوی تابع هر ځای کې په دې کې د هغه سیکورټي فورسز په هغې کې په پولنګ سټیشنو کې چې څنګه مخکې وو موږ نه غواړو چې هغوی دې په هغې کې او چې الیکشن کمیشن کوم ډایرکشن صحیح هغې کې ورکوي او هغه د امپارشل الیکشن لپاره هغه موضوعي او د صوبایي حقوق والا خبره تاسو وکړه 500 میلیونه روپۍ څه په یو فنډ کې هغې کټ کړي دي د بجلۍ منافع د ګیس او د دغې حوالې سره مختصر خبره وکړئ نو دې کې یو خو زموږ د بجلۍ هغه دی
خالص منافع ده هم ته نه درو شوی او هغه چې کوم لګ ډیر درو شوی د بانکونو هغه چې اوس وی دا غي سود تاسو ورکه دویم د تیلو د ګیسو رویالټي چې دا هغه مونږ ته نه ملاویږي په دې کې مونږ 50% منافع 50% زموږ حصہ ده پکې نو په کار دا دی چې د هغې مطابق هغې باندې عمل وشي دریم د دوی د زموږ د پروینشل کنسولریټډ فنډ دي هغې نه 1500 میلیونه کړي دي مرکز اغشتي دي د ایکسایز په مد کې دا اختیار صرف پروینشل اسمبلی ته چې هغوی د دې هغه پاس کړي نو بیا وسایل هغه کې دي چې دا په بجټ کې صرف کړي ډېره